کومو ماشومانو ته چې وظیفه نه میلاویږي د یو کس دوه درې ماشومان او د بېنظیرې تعلیمي وظایف پیسې چې دي هغه ورته نه میلاویږي یا ورته د یو کس میلاویږي او د دوو کسو ورته نه میلاویږي یا د دوو کسو ورته میلاویږي د یو کس ورته نه میلاویږي نو که دا غلطي تاسو کوئ نو ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه وظیفه به نه میلاویږي ځینې کسان خپل ماشومان په پابندۍ سره هم سکول ته لیږي خو بیا ورته هم نه میلاویږي ځکه چې 70% حاضري چې ده هغه د هغې لپاره لازم ده نو په دې کې د عمر حساب ورکړی که په هغه عمر کې به دومره کلاسونه کې نو هلو به هغه ته دا روپۍ میلېږي د څلورو کالونو والا د 12 کالو پورې چې دی په پرامرۍ کې نو دته به روپۍ میلاویږي که 14 کال شو ده نو دته بیا دغه وظیفه چې ده دا به نه میلاویږي دغه شانتې د 8 کالونو والا د 18 کالو پورې چې دی په دغه کې په میډل کې لکه شپږم اووم اتم چې په دې کلاسونو کې نو دته چې دی وظیفه به میلاویږي خو که دی د 19 کالو شو او دی هلته کې په اتم کې نو دته بیا د وظیفه نه میلاویږي دغه شانتې بیا چې دی د 14 کالونو والا د 20 کالو پورې چې دی په های سیکنډري لکه په نهم لسم یولسم کې چې دی 12 پورې نو که دی په دغه کې نو دته به وظیفه میلاویږي که له دې نه د عمر سیوا شو لکه 20 کاله شو نو په 30 کاله شو نو دته به وظیفه نه میلاویږي ځکه چې دا د څلورو کالونو والا د 20 کالو پورې چې دی هغه ماشوم ته میلاویږي د دغه نه چې سیوا عمر نه هغه ماشوم ته نه میلاویږي یا د څلورو کالونو نه کم عمر نه هغه ماشوم ته چې دی هم دا وظیفه نه میلاویږي بل چې هغه په سکول کوم نه داخليږي ځینې ماشومان دي چې هغه په څلور کال داخليږي باقي چې دي په پنځم شپږم کال باندې چې هغه داخليږي نو خپل ماشومان چې دي د وخت نه سکولونو ته داخلوي چې بیا ستاسو ماشومان ته هم دغه وظیفه په ټایم سره میلاویږي